الله الرحمن الرحیم. په تېره شپه باندې مونږ د اودس فرایض چې دي هغه ټول ذکر کړی چې په اودس کې څو فرایض دي هغه مونږ ذکر کړو، او بیا خو دا خبره په تفصیل سره ذکر کړې وه چې په اودس چې دی دا په څه سره ماتېږي، په کومو اشیاو سره اودس ماتېږي، یا مس چې دی هغه ورسره هم ماتېږي، اودس هم ماتېږي. دا ټول تفصیلا ذکر شوي. نن به مونږ صرف د مس کې چې کوم فرایض دي هغه به مونږ ذکر کوو اجمالا. په هغه کې اووه شرایط دي او شپږ چې دا ارکان دي، او دغه اووه شرایط چې کله تا ادا کړل نو بیا به ته ارکانو ته راځې، ستا رکن به صحیح کېږي. او که دا اووه شرایط په دې کې یو هم سپک نه و نو ته ارکانو ته نشي راتللی. په هغې کې د ټول نه اول هغه دی بدن پاکوالی. اووه شرایط دي نو په هغه کې ټول نه لومبی چې دی نو دا د بدن پاکوالی دی، دویم د جامو پاکوالی، او دریم د ځای پاکوالی، څلورم چې دا عورت پټول دي، پنځم چې دا وخت پیژندل دي، او شپږم قبلې ته مخ کول، اووم چې دا نیت کول دي. نو دا اووه شرایط شو. نن به موږ صرف دغه اووه شرایط ووایو د قرآن کریم د آیات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث مطابق د هغې د لاندې به انشاءالله دا ذکر کېږي. لومبی چې دی هغه د بدن پاکوالی دی. د بدن پاکوالی دا که د حقیقي نجاست وي او که دا حکمي نجاست وي، د دې نه دواړو نه وسي وجود به ستا پاک وي. چې دې نه د کله وجود پاک و نو بیا به ته بل رکن ته تللی شي، بل شرط ته به تللی شي. او که داسې نه نو ته بیا بل ځکه لومبی خوړی چې دا خپله کې نه ښودله نو دویم بیا نشي ښودلی. نو ځکه په دې باندې د ټول امت چې دی په دې باندې اتفاق دی چې د مانځه د صحت دپاره شرط څه شی دی؟ هغه طهارت دی، یعنی پاکوالی د بدن دی چې دا به خامخا پاک وي. او الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطهروا. چې کله تاسو پاک نه یې نو مه راځئ، چې کله تاسو ځان صفا کې او ټول وجود مصفا شي، بدن پاک شي، نو بیا څه وکړئ؟ مونځ طرف ته راځئ. نو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي لا صلاة لمن لا وضوء له. مونځ د هغه سړي دپاره صحیح نه دی چې اودس نه چې کله اودس یې وکړو نو بس دی کامل دی، به اودس په صحیح طریقې سره دا فرض ادا کړل چې کوم د مونځ فرایض دي، بدن یې پاک و نو دی بیا د لپاره اودس دی. او که داسې نه لا وضوء چې اودس یې نه پاکوالی نشته دی، بدن پاکوالی نشته دی، نشته هېڅ هم نه، نو دی بیا مونځ ته نشي راتللی. او بل پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یقبل الله صلاة احدکم اذا احدث حتی یتوضأ. او دویم دا چې دی به د جامو پاکوالی، دا دویم شرط په مانځه کې چې کله دویم شرط دا دی چې دی به جامو پاکوالی راولي، چې کپړې به پاکي، لومبی بدن پاک، دویمه کپړې پاکي. نو الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وثیابک فطهر، خپلې کپړې څه کا دا پاکې ساته، خپلې کپړې دا پاکې ساته. او دې باندې اوږد حدیث چې دی نبي علیه الصلاة والسلام خپل فیضار چې دی هغه وباسو، هغې سره ګندګي لګېدلی وغیره. نو په دې باندې اوږد حدیث ته سید خدري رضی الله تعالی عنه دی قال بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی باصحابه اذا خلعن علیه وضاهما عن یساره الى آخره. دا اوږد حدیث په دې باندې. دریم چې دی دا د ځای پاکوالی، د مانځه لپاره دریم شرط دا د ځای پاکوالی دی چې کوم ځای کې ته ودرېږي نو دا به داسې نه شي یو ډیران په سر باندې ودرېږي یا په بل داسې پلیس ځای کې ودرېږي. دریم شرط چې دا پاکوالی دی د مونځ لپاره، چې پاکوالی به دې وي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ذی مسجد. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي چې ولا یقبل الله من امرأة صلاة حتى تواری زینتها. چې ته به څه کوې؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ځای پاکوالی دا څه دی؟ دا شرط د مونځ دپاره دا څه پاکوالی به راولي، د ځای پاکوالی به هم راولي. په دریم شرط لومبی بدن پاک، جامې پاکي، او دریم ځای پاک. او څلورم چې دی دا عورت پټول دي، چې کله انسان چې دی
نو دی به خپل عورت پټوي. اوس عورت چې دی دا د نارینه او د زنانه په دې کې فرق څه دی؟ یا د اصلي ښځې او د وینځې د هغې کې څه فرق دی؟ نو د سړي عورت خو ښکاره شو چې د نوم نه واخله تر زنګونه پورې، د نوم نه واخله تر زنګونه پورې چې دا د نارینه عورت دی، دا پرده ده. او د اصلي یعنې آزادې ښځې د مخ د ورغو او د قدمونو نه علاوه نو ټول بدن چې دا عورت دی، یعنې مخ شو دا ورغوي شو او خپې دا دې نه علاوه نو ټول وجود څه دی؟ دا عورت دی. او بل دې سره د وخت پېژندل پنځم چې دي دا وخت پېژندل دي چې کله انسان دغه کې مونځ کوي نو خامخا دې لپاره وخت پېژندل دا ډېر لازمي دي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، چې دا مونځ په مسلمانانو باندې په یو خپل مقرر وختونو کې الله تعالی څه کړی دی؟ دا فرض کړی دی. الله تعالی مونځ فرض کړی دی په خپل مقرر وختونو کې چې په دې ټایم کې دی. اوس د سحر ټایم دی، 4 رکعاته مونځ دی، موږ یې کوو. نو اوس داسې نه دی چې یو سړی وایي چې زه خو ماسپښین 10 رکعاته دي هغه ډېر دي نو هغه به سهار ته وکړمه ثواب به درته ډېر میلاو شي، یا د ماسخوتن 9 رکعاته دي او ماسخوتن بیا ټایم ناوخت دي نو خیر دا به مازدیګر وکړمه د مازدیګره 4 ماسخوتن وکړم. نه، بس الله تعالی چې کوم ټایم مقرر کړی دی کوم مونځ دپاره نو هغه ټایم د هغې لپاره الله تعالی مقرر کړی دی. ځکه قرآن کریم کې الله تعالی وفرمیل ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نو دا پنځم شرط د مونځ دی چې وخت پېژندل دا څه دي؟ دا فرض دي. او شپږم قبلې ته مخ کول دي. قبلې ته مخ کول دا شپږم شرط دی. په قرآن کریم او په حدیث دواړو کې د مونځګزار لپاره د قبلې طرف ته مخ کولو ذکر راغلی دی چې کله مونځ کوئ الله تعالی فرمایي فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. تاسو کوئ قبلې طرف ته مخ کوئ د تکبیر وایئ. اوس د قبلې مسله څنګه د قبله اوس بعضې اوقاتو کې داسې سړی به خو وشي ځنګل کې وي وشي ځنګل دی هلته کې اوس سړي ته پته نه لګي چې قبله دې طرف ته ده که مشرق طرف ته ده او که شمال جنوب کوم طرف ته قبله ده سړي ته پته نه لګي. یا د ماسخوتن مونځ دی او دی په داسې ځای کې دی چې هېڅ پته په حساب نه پوهېږي چې خدای کوم طرف ته مخ کړم نو دی به اول نه خپل ځان له ښه سوچ او فکر وکړي د هغې نه بعد به دی چې کوم طرف ته د بلکل زړه مطمئن شو بس دې طرف ته قبله ده یا دې طرف ته ده یا دې طرف ته ده یا شاته هغه طرف ته ده هغه طرف ته د ودرېږي خپل لمونځ هغه د ځان له پوره کړي. دا شپږم شرط قبلې ته مخ کول دي. اووم د نیت کول دي د لمانځه لپاره. الله تعالی فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. او نبی علیه الصلاة والسلام حدیث انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دارمدار په نیت سره دی. ځکه چې کله ته مونځ ته ودرېږې نو خامخا ته نیت کوې چې دا نیت مونځ زه کوم دا د الله تعالی د رضا لپاره کوم، د الله تعالی حکم دی هغه پوره کوم. نو چې کله دا پوره کړل شرایط یې پوره کړل نو دا ارکانو ته بیا څه کوې هغې ته به راځي. دا بیا 6 ارکان دي.